زه نن ټوله ورځ ډېر زیات مصروف وم. اوس لږ غوندې فارغ شوم. د کرک حالاتو وقتاً فوقتاً پته راته لګېده. نن د پاکستان تحریک انصاف د ضلع کرک په ورکرانو باندې کوم حکومت یا پولیس چې کوم ظلم کړی ده، ډیپټي کمیشنر چې کوم زیاتوب کړی ده، پاکستان تحریک انصاف د دې زور مذمت کوي. هسې ظلم کوو لګیا یو. دغه نن حیدر خان راغلی و کرک ته، هغو ته اجازت و او دا موږ وال چې کوم دي دا لکه چې له کافرستان راغلي وو چې ټیر ګیس ته په ورکران دي ونیول، و چې کوم ظلم دی تاسو هلته په کې پیچې لګولی ده، دیوار ته مو لګوو لګیا یو. او په قسم چې که نن راغلی وی یا به لکي بنګ ټولو عدلانه به راتلل خلک، بیا به تاسو د پولیس زور به موږ کتلی. خو انشاءالله دا کم ظلم تاسو وکړو عدالتي طور باندې به موږ د دې مخنیوی کوو او قرار واقعي سزا به ورکوو. زه د کرک ورکرانو ډېر مشکور یم، د درنو عزتمندو خټکو او په کرک چې آباد چې څومره قبایل دي چې کوم تاسو محنت وکړو، څومره ګڼ تعداد باندې تاسو دا ایونټ پر راتلو، او ما سره هغه الفاظ نشته ده چې زه تاسو شکریه ادا کړم. دا مې در سره لوز ده چې انشاءالله د دغه کرک په جلسه کوو او د قانون په زور به کوو، او بیا به هلته ګورو چې حکومت که موږ مړی مړه مودې کي په قسم په خدای کوو چې کله کرک چې جلسه وي انشاءالله صرف کرک خلک به نه وي، دا ټول عدلا خلک پر غواړو او دلته په لکاو خلکو جلسه کوو. الله دې تاسو ته د دې نن واقعي حوالې سره خدای تحمل او صبر دې درکړي. چا ظلم کړی دا خدای دې خپل عمل سره چې کوم ده او خپل قدرت سره دغو خلکو ته سزا ورکړي. انشاءالله قانوني طور باندې څومره امدادي زه به کوم، دا مې سره واته ده. په دغه ذریعې کرک چې به چې کوم ده ډېر دروند پروګرام کوو او انشاءالله چې کله پروګرام کوو جلسې ته بیا به هر قسم تیاري مو به وي، چې دو مو که ولي که مړۍ مو که ډبۍ مو که چر سره انشاءالله جلسه به ځنې کوو. تاسو ډېره ډېره مننه. الله مو آباد او خوشحاله شه.